بسم الله الرحمن الرحیم. موجود یم تحصیل ګلګټری کې. نن تاسو ته یو داسې شخصیت سره ملاقات کوم. پرنس ویلې کېږي هغه ته. پرنس څوک دی؟ د پرنس په کمره کې پراته څه دي؟ راځئ هغه ټول هر څه موږ تاسو ته په نښه کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. پرنس بھائی د ټولو اول خو تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. پرنس نوم تاسو ته ولې علي؟ یاره جی پرنس نوم بس ما مخکې له ډېر سره ملاقات کړو ښه جی. او پېښور ته راغلو 1995 کې جی. او هغې نه پس بیا ما شنکاړ کې پرنس نوم دا کړی. نو بس زه داسې د ملنګانو ته دغه یم بس پرنس په شنکاړ کې پرنس دی او ما د انټرنیشنل ایګزیبیشن کړي ثقافتونه کړي د حجرې د افسور سامان چې تاسو ګورئ دا کړي بس دې باندې ما خپل نوم پرنس کړی او د 400 اوسېدونکی وم. نو پرنس دومره ښکلې کمره سجاو کړې ده لګیا ده. دې کې کم داسې تاریخي شیونه تا سره پراته دي یا د کم وختونو شیونه یې تا سره څه تاریخ یې راته بیانولی شئ؟ اول نشم ما سره دلته 2.5 کال یو کلکولیټر چې ورته هیب ایکسپنډ شو هغه هم پروت دی. پخوا به حساب کتاب خو دغه ډیجیټل سیستم نه و که نه نو هغې دپاره دغه یو پروت دی. ما سره د علامه مشرقي یو د انګریزانو خلاف چې دا شو د هغې بلچې پرتې د ربابونه پراته ګوره د مغ یادور دغه شیټ پراته چې موږ ته پښتو ډال وایي سړینده پراته د باجې راسره د انډیا پرته ګرامافون مس دا یو مختلف کلچر دغه دې په زړه ډېر ګرځېدلی یم 35 ملکونو ته تللی یم مختلف هر ځای مې وړي دا د ګوره مختلف قسم چې نومونه پراته دي دا د پنجاب دي دا برټش دي دا ساموالونه مختلف. نو زما خپل پټوال هم تاسو کور غی چې توخم چې کوم ملکونه آینه ما مختلف سامان دا مې د انګلند یو ګرامافون وړی چې ماسټر بای وتی نو ډېر زیان لاټیونه سره جرمني شته پخواني کوزې شته ریډوان شته پخواني ټوپ والا ریډو چې وتې پخوا به په حجره کې د پښتنو یو ثقافت ورته و چې ریډو به او باجه به لکه دا یو ډېر ګران شو. تاسو ویل لیډي ډیانا سره ملاقات کړی په کم سن کې ملاقات کړی و؟ 95 کې هغه اوس به د ما دغه ډسکور چې نه ولا د ما انټرو مشته هم تاسو او عین عمران خان سره ملاقاتونه شو. عمران خان بلته قاضي سمد مسن نو سم ډېر ملاقات. اچھا پرنس دا سوچ د څنګه رالو چې زه دا زاړه شینه راواخلم دا جمع کم ځان سره دا خو ډېر تاریخي شینه تا سره پراته دي؟ دا زه د ما والد صاحب د پخواني جډوانو میډوانو که نه د دې شونه به هم جوړه هغه ډېر میکانیک و ډېر انټرنیشنل د 400 میلیون شته 65 کې نوکر شوی وم د امیر خراب شوی دا چا جوړ کړی نو بیا انګرېزانو په دې امیر کې ښه په ده باندې نه کړو نو د هغه د دې سره ډېر شوق او یو د ما دوست سعدالله جان نوم هغه به هم دا باجې دا کولې ریکارډونه نو هغې نه ما پخواني د حجرې دا سیستم چې برابر کړ نو ما راشي د پخواني ثقافت وساتو دلته بوډاګان کسان هم راشي هغه هم راشي اریان شي یار دا شي د حجرې ته و چې وګوره دا ریکارډ باجه ګوره پخواني ریډوان وګوره پخواني شونه نو خلکو ته زه یم چې دا شونه تاسو مه دغه کوئ که تاسو یې خرڅوئ په کباړ کې مخه زه به یې نه والم. پرنس سره جي ګوتمې هم بلا ډېرې پرتې دي 400 سال دا دام ګوتمه ده دام جي ګوتمه ده جي دا 100 کاله مخکینی ده 300 سال زړه دام ده 300 سال مخکینی دغه ګوتمه ده جي نور ډېر تاریخي شینه ورسره پراته دي جي دا کپړې دي لینده ده چې زموږ یو ما سره بله نسوار ډبې نه و چا د نسوار ډبې سره نشته بیا نه پس بیا چا چیلم شته چیلم مې راوړو د څو د چا پر لکه څه دا چې دغه راشي ما ته وایي دا ټلیفون د کمې زمانې دی ټلیفون چې دی دغه زاړی لکه نو یاره 50 به زور وي که نه بلا وزن خو یې دی ګورئ دا نه چې چا سر لري وبغوئ جرمني والا زاړه ټلیفون دی چې د پخوا په دغه کې پراته وو. پرنس دا کمره چې تا تحصیل ګلګټری کې جوړه کړې ده نو مطلب دی نه بهر ته دا کینه چې چېرته بهر وځي او چېرته یو ښکلی نمایش ټایپس دکان ځان له جوړ کړي ولګي یو دفتر خو ما سره کې خو دا مال حکومت داسې دا کړی که نه که دا تاسو ته حکومت ته وایي چې 2-3 کمرې نور راکړي نو تاسو ته اپیل وکړئ که نه زه حکومت ته اپیل کوم تاسو هم ورته ووایئ جی ولې نه زموږ سمد صاحب ډېر ښه سړی یا سیکرټري صاحب چې ماسټر چې دا موږ یو 2-3 کمرې راکړي چې موږ دا ثقافت نور هم دلته پروموټ کړو چې خلک ځي راځي توره دی اچولې ده د دې تورې څه مقصد دی؟ دا ترکي والا او مغلي دور کلچر دلته پروموټ کوم که نه وخت په دې ځای کې تقریبا 2.5 سال تقریبا زوړ ځای دی په دې کې مغلي هم ډېر وخت یې کړی پوه شوې بټلش هم وخت یې کړی سیکان وخت یې ما د ټولو خلکو د سیکانو کلچر هم دلته ویلی کېږي دا چې پرنس دلته میوزیک ډېر ښه اوري نو دا میوزیک که دی لږ زمونږ کتونکو ته وره کم طریقې کار دی تا سره 2 قسمه میوزیک پراته دي جي ما سره دا ګرامافون یو ریکارډ باجه هم ده چې دا د پښتو لاړ شه پېښور ته کمیسټور ما لاړه د ګلناډ دا ګانه دی کتونکو ته اورو
فرینډز دا خو به اورو که نه لږ شانتې سلو کوي وایي تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه خو دې خوا تا سره یو بل شیز هم پروت دی دا څه دپاره دا چې دا ما انګلینډ نه راوړی دا بند کوي چې هغه لګورو دا انګلینډ والا شی دی کتونکو ته خو دا ګرانو کتونکو دا انګلینډ والا شی دی او دا اوس لګي څنګه دا به اوس موږ ته پرنس سټارټوي دا انګلینډ نه ما دوه راوړو جي یو سمه دمګه نو دوه خو علاج نه دي که نه برټش کمیشن د ما دوستو بیا ما ته هغوی چې دا څه شي د هغوی پېژندنه نو ما هغوی ته دا په هغه اترو رپورټ کې وغږو نو انګریزان خوشحاله شو چې وکې هغه وخت کې خو ما سره پښتو ریکارډ نه و اردو نو انګلیش ریکارډونه ما سره راوستل هغوی مو وویل بیا ما ته یوسه دا وغږوئ زموږ د کتونکو ته هم که نه دا ګورئ پرنس لګیا دی پې اوس د دې طریقې کار جدا دی دا د کم سن دی دا جی تقریبا 105 سال زړه ده 105 سال زړه خبره جی دا ګوره سټارټوي یې څنګه دا چابي ده جی تاوی یې لګیا دی پرنس بھائی او دا به اوس ورو ورو چې کوم دی نو په تاوېدو شي دا به سټارټ شي واقعي سره چې څنګه نوم پرنس دی نو داسې کمالات هم چې کم دی نو ډېر قیمتي دی او ډېر قیمتي شي نه دي ورسره پرنس بھائی ته دا کیمره وښایه چې کتونکي وګوري چې دا والا سټارټ شو جی جی بس دا چالو شو دا به څومره ټایمه پورې لګي 4 منټه د کار 4 منټه کوي کار کوي 4 منټه پوره چابي ما ورم نکړه دا څوک دا مڅ چې کوم چاړې مشته په خوانې شتي چې کومه بجلی بنوا کولی ورم شته مګر بجلی مشته پرنس په دکان کې نور داسې قیمتي څه پراته دي نو دا په باندې ډیر دام شته ډېر قیمتي شي نه یادوم ما دا نه چې څوک در باندې چاپه وایي سي دا کار چې ما سره کول کې داسې 60 ریډون پراته دي او داسې یو 60 باجې پراته دي او دا چابي والا مې ورس باجې پراته دي دا ما ډېر لږ نه وړي بچه ډېره مهرباني پرنس بھائی د وخت راکولو یقینا چې ډېر خوږې خبرې تاسو سره وشوه دا د یو پروګرام شي نه دی چې موږ په یو پروګرام کې خو نیکسټ به بیا راځو بل چې زمونږ کم کتونکي د هغې ته به ښایو ګرانو کتونکو دا و زمونږ نانی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان